زدی بندی مانا کی نا پاقلارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا زدی بندی مانا کی نا پاقلارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا ما باندی بازار خراب کی وورا اغیارا مسلم او مسلک د امام مسلم چې د امام مسلم رحمه الله مسلک او مذهب څه شي سو کوئی دا شافعی المذهب دی شافعی المذهب دی لکه دا نواب صدیق حسن خان یو کتاب جوړ کړی الحده فی ذکر صحاح السته هغه کې دا وایي چې امام مسلم شافعی المذهب دی بدی مذہب کے اختلاف دے دی کو مسلک ابن ابی اعلی ابن قیم امام مسلم کو طبقات د حنابلہ کے ذکر امام مسلم رحمہ اللہ دا حنبلی دے هغه په طبقات د حنبلہ کے ذکر دریم مثلا مدد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ دے هغه مجتهد امام مسلم فخر مجتهد دا د کوم مسلک په مذهب تابع دادن یوبل عالم نے صاحب دو اتحاف الاکابر آغا داوئی چی امام مسلم مالکی المذہب دے کہانے بھی خطری دی کہ بعد زیدوں کی ترجیح دی شوافی و مسلک زورتن کے شافی المذہب بعد احادیث چراولی دی امام مسلک امام مالک رحمہ اللہ دا مسلک مطابق اغیق فیصلہ کر دا مالکی المذہب پنځم شان مشایخ کشمیری رحمه الله هغه داوی چې د امام مسلم په تعین د مذهب کې قرینه واضحه نشته داسې واضحه قرینه نشته چې امام مسلم د کوم مسلک او کوم مذهب سره تعلق قرینه واضحه پکې نشته چې چا ویلي شافعي دی سوګي حنبلي دی سوگی مالکی نے پیدا سے واضح قرینہ قیو مذہب بانی ہم نشتا دا خو اختلاف شو لیکن ما هو الحق والصواب دارے جدی طول علماء محدثین و شیخ مستبریشی آغا شیخ محمد طاہر الجزائر رحمہ اللہ نبی آغا وی کہ امام بخاری امام ابو داود مجتہدین غیر متبوعین امام بخاری امام ابو داود دا دوار مجتہدین دی غیر متبوعین دا چا تابعین ندی کو مسئلہ کو دا دوار مجتہد باقی ائمہ اربعہ احادیثو کہ امام مسلم دے امام ابن ماجہ دے امام نسائی نے امام ترمذی نے دا یو مسلک باندې دي نه مجتهدین دي چې دا مجتهد شي نه مقلدین دي یو مجتهد خاص نه مجتهد دي او نه یو مجتهد خاص مقلدین هم دي ما هو الحق خبر ده امام بخاری امام ابو داود مجتهدین دي چې تابع نه دي باقی ائمه اربعه د یو مسلک او د یو مذهب هغه د مجتهدین دي نه مقلدین د یو مجتهد خاص دي دا مقلدین هم دي بلکې د محدثینو د فقهاو مثلا د امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل اسحاق ابن راوی ابو عبیدہ وغیرهم جزی په اقوال کې یو قول طرف ته د رجحان وی بعد رجحان بعد امام شافعی طرف دی بعد امام احمد طرف دی بعد امام مالک طرف دی بعد اسحاق ابن راوی هغه طرف دی خو لیکن دا سرور واړه
چراواخلی امام ابن ماجه، امام نسائی، امام ترمذی او امام مسلم دی چې دنو په نسبت سره اهل عراق ته چراواخلی اهل حجاز طرف ته د دې میلان ډیر د اهل عراق په نسبت باندې اهل حجاز طرف ته د دې میلان هغه دا زیات. البته د امام مسلم تلمیذ او شاګرد چې چا روایت د مسلم کړي، دا روایت د مسلم چې چا کړي د امام مسلم تلمیذ او شاګرد هغه ابو اسحاق ابراهیم نومیږي. ابو اسحاق ابراهیم دا به حنفی المسلک او حنفی المذهب، حنفی المسلک حنفی المذهب دا د امام مسلم رحمه الله متعلق هغه احوال. اتمه مسله هغه احوال د مؤلف دي، د مصنف احوال، د مؤلف احوال، د کتاب احوال. د کتاب په حالاتو کې دغه امور یو د کتاب په احوالو کې درجه د کتاب چې صحیح مسلم دا په کوم درجه کې، دویم طرز د کتاب د امام مسلم د کتاب طرز طریقه څنګه دا برېشي چې امام مسلم کتاب طرز طریقه په ټولو کتابونو کې یو بهترین طرز طریقې باندې احادیث مبارکه ده. دریم اغراض د کتاب چې دې کتاب کې څه اغراض دي، کتاب چې امام مسلم جوړ کړي د دې څه اغراض. څلورم شرائط د کتاب، امام مسلم د احادیث نقل کولو کې چې احادیث دې څه شرایط. پنځم خصائص د کتاب، د دې کتاب څه خصوصیات، ځکه د هر کتاب خپل خصوصیات تاسو برې. امام ابو داود خپل خصوصیات دي، امام بخاری خپل خصوصیات دي، امام مسلم خپل خصوصیات. او شپږم فضائل او مناقب د کتاب د مسلم. پرون چې ویلي فضائل او مناقب د چاو امام مسلم، اوس به فضائل او مناقب د کتاب د مسلم چې د دې مسلم کې د دې کتاب څه فضائل دي او د دې څه مناقب. او شروح او مختصرات د کتاب د مسلم، دې څه شروحات او دې کې بهترین شرح کوي چې هغه حل کړي. دا شروحات دې کې وساسو سنا سزي سره وضاحت کوي، دې کې قدیمی شروحات دي، جدید شروحات دي، هغه مختصر ده. اول نمبر کې درجه د کتاب، درجه د کتاب چې دا صحیح مسلم دا په صحیحه درجه کې دی، په صحاح سته وکي دا غیر پردا سي وایي چې په اعتبار د ضبط او ثقاحت او ملازمت د صحبت د شیخ سره روان 15 تفکیک دین ورته په خپل وضاحت وشي چې دا کې صحاح سته د دې درجه ستې دا په کوم درجه کې واقع دي. نو دې لپاره چې دا تر او قاعده ذکر کې استاد لپاره د ټول صحاح سته وضاحت دي. اکثر په دې امتحانونو کې مرېږي چې د دې کتاب صحاح سته او کې صحیح مزاله ده دا په کوم درجه کې ده. څنګه یو سوال راغلی غالبا ابن ماجه کې وکړه چې دا صحیح مزاله ده. دا څه وایي په اعتبار د ضبط او د ثقتوب سره او ملازمت د صحبت د شیخ سره راویان 15 تفکیک زبن یادول. سبق کې خوب نه کوي، سبق کې موبایل نه کتلې، سبق ته وګ نیولې نه، دا ضبط د یادول. ثقتوب چې دا ثقه راوي په دې باندې اعتماد کېږي او ملازمت د صحبت د شیخ غیر حاضري نه کوي، همیشه د خپل استاد سره ملازمت اختیار کړی دی. نو راویان څو تفکیک 15 تفکیک. یو پکې دا دی
अवल तबका कामिल ज़ब्त कसीरुल मुलाज़मा यादवुल कामिल ज़ब्त दे यादवुल मेरे मज़मून कसीरुल मुलाज़मा दा उस्ताद सरा मुलाज़मत और हाज़िरी को दस के हमेशा ढेर ज़्यादा लकदाद मोहम्मद इब्न शिहाब ज़ुहरी व शागिर्दान तलामिज़ों के अगीन रवाखला लकउकैन इब्न खालिद ऐली कामिल ज़ब्त कसीरुल मुलाज़मा मालिक इमाम मालिक इब्न अनस कामिल ज़ब्त कसीरुल मुलाज़मा या सुफयान इब्न उयैना कामिल ज़ब्त कसीरुल मुलाज़मा अल्लामा इब्न शिहाब ज़ुहरी शागिर्दान के दादरे शागिर्दान दा कामिल ज़ब्त कसीरुल मुलाज़मा ज़ब्त यादवल दे सोहबत शेख सरा हाज़िरी द शेख सरा दा हम दे रहा दोयम तबका दराबियान दादा कि कामिल ज़ब्त भी हो कलील मुलाज़मा ज़ब्त कामिल यादाश्त फिर मजबूत की आबिदे मजबूत है खबर चुशी यादई वो कलील मुलाज़मा कामिल ज़ब्त दे वो कलील मुलाज़मा जदा द मामा वादा दे कला द उरूर वादा दे कला द त्रोर खैरात दे और कला द जनो द मामा द दुई सुनती दा बसाने के खैर हाज़र दे और अल्त गर्दी ना गर्दी नरई और सिमटई और रिक्यों कसी गर्दी सबक के हाज़र दे कला नियो कला निवी कामिल ज़ब्त कलीलुल मुलाज़मा यानी मिसाल बसंगी जैसे इमाम औज़ाई लैस इब्न सअद इब्न अबी ज़िर इमाम औज़ाई कामिल ज़ब्त कलील मुलाज़मा अब्दाला का इब्न अबी ज़िर कामिल ज़ब्त दे कलील मुलाज़मा लैस इब्न सअद कामिल ज़ब्त दे कलील मुलाज़मा औज़ाई ने अकस माना नाक़िस ज़ब्त कसीरुल मुलाज़मा यादाश्त कमजोर है वो कसीरुल मुलाज़मा दे जो सोहबत शेख सरा हमेशा मौजूद थे तारीख हमारा मिसाल मसलन को सुफियान इब्न हुसैन सुलवी रहमहुल्लाह दा का कलील ज़ब्त दे वो कसीरुल मुलाज़मा दे ज़ब्ती वज़ान मुलाज़मत शेख सरा हमेशा या जाफर इब्न बुरक़ान ये के दास कामिल ज़ब्त दे लेकिन कलीलुल कसीरुल मुलाज़मा दे वो ज़ब्त नाक़िस या लका ज़मा इब्न सालिह मकी दा दरे वाला जल्दी बिलाक़िस इसमाना नाक़िस ज़ब्त कसीरुल मुलाज़मा ज़ब्त नाक़िस दे हम मुलाज़मा दे ज़्यादा सलोरम के सब आबरावियान दी नाक़िस ज़ब्त कलीलुल मुलाज़मा ज़ब्त कमज़ोर है मुलाज़मत शोहबत शेख सरा हम कमज़ोर यादाश्त कमज़ोर है और मुलाज़मत और मलकियत शेख सरा हम कमज़ोर है दाखिल पर मिसाल मसलन उलमावी लक इसहाक़ इब्न यहया कुलबी रहमहुल्लाह कलील ज़ब्त कसीरुल मुलाज़मा ज़ब्त कलील दे और मुलाज़मत शेख सरा हम कलील है यानी का मुआविया इब्न यहया सुदफ़ी या मुसन्ना इब्न सबाह दा कलील ज़ब्त कसीरुल मुलाज़मा कलील ज़ब्त कलीलुल मुलाज़मा बिन्ज़म तबका दरावियान अवसूदी ज़ुअफ़ा मजहूलीन मुत्तहमीन रावियान ज़ुअफ़ा मजहूलीन मुत्तहमीन रावियान ज़ईफ़ मुत्तहम दी और अमदाना का मजहूल दी यागे दफारा मिसाल लका बहर रहा योलोई आलिम यागे कोई बहर इब्न कसीर दा ज़ईफ़ रावी हकम इब्न अब्दुल्लाह ज़ईफ़ रावी मोहम्मद इब्न सईद मसलूक दा ज़ईफ़ रावी उसका बरेश दा पता नहीं का बरेश है दा सरावियान की ज़ईफ़ मुत्तहम और मजहूल उसरेशा रावियान की इज्जत तफ्तीश उस उबरा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह
دا اولی طبقی دراویان روایت نقل دی استعابا دا طبقی ثانیین روایت نقل دی دویم طبقی والانا قلیلا دا مشاهیرنا دا اعیاننا جکم محض تعلیقا متابعتا او استشهادا روایت نقل او اول طبقی دا کامل الضبط تسهيل الملازمه ده امين روایت نقل کی استیعابا د ټول راویان روایت نقل کی خود دویم طبقه روایت نقل کی قلیلا کم مشهور وی کم اعیان وی د هغه مثال داسې وي لکه په جسم کې چې سترګه او دینه چې روایت نقل کی محض انتخابا انتخاب کی دا روایت نقل کوم دانا کوم دانا روایت تعلیقا نقل کئی متابعتا استشهادا اصول کے نہ روی اصول کے یعنی ترجمہ الباب پہ نہ ثابتی مشاہدات کے روی متابعات کے روی سکے اگر نقل کئی امام مسلم رحمہ اللہ انتہائی قلیل روایت نقل کئی طبقے ثالثین معلقا بطریقے تعلیق سہا دریم طبقے روایت دا نقل کی خود دیر کم نقل امام مسلم نقل دا احادیث دی دا اول دو طبقونا استیعابا و تماما گورو دا اول دو طبقونا استیعابا و تماما او دا طبقی ثالثینا دا چیدہ حضراتنا دا منتخب حضراتنا محض روایت نقل کی انتخابا و متابعتا دا تذہن کی پیدا وقت پر درجے معلومی امام مسلم دعوت و تقول نقل کی تماما و استعابا طول روایت نقل کی خود درائم طبقے کی روایت نقل کی چیدہ حضرات یعنی جو عمدہ حضرات و روایت نقل کی سنگا متابعتا او انتخابا آگے کی انتخاب کی دا روایت کرکوم دانا دا روایت کرکوم دانا دا روایت کرکوم ہمیں انتخاب درائم مرتبہ کی امام ابو داود نقل کئی روایات طبقات سلاسون استعابا و تماما او طبقی رابعین روایت نقل کئی اعلامنا مشاہیرنا محض انتخابا ہمیں کی مشہور عمدہ انتخاب کی کہ داروی سید نقل کم دانا نقل کم داروی نقل کم دانا نقل کم دانا نقل کم ہمیں انتخاب دا امام ابو داود دا اول دری طبقونا نقل کی خسالورم طبقے کی انتخاب کی امام ترمیزی نقل دا احادیث کی طبقات اربعو اولاون استعابا سنور وارد طبقونا روایت نقل کی او دا طبقی خامسین روایت نقل کی دا مشاہیرنا انتخابا و قلتا کم روایت نقل کی اگے کے بے انتخاب کی دا روایت نقل کم دا روایت نقل او علامہ ابن ماجہ اگا روایت نقل کی طبقات 50 استعابا على طور العموم اگر پینزو والو طبقون روایت سے گئی دا نقل گئی وہ سوچ کو جدا خبر نزید کی کینونا ندتی وجنا صحیح بخاری على الدرجة الأولى في الصحة هو أولى وأقدم من الصحاح الستة خپلت درجه معلوم چې صحیح بخاری دا په درجه اولا کې دا د چانا په دغه طریقې باندې دا اولاد دا اقدم دا په اول مرتبه اول درجه کې دا په صحاح سته وګړي دویم نمبر کې صحیح مسلم دی په دې د جمهور محدثین باندې عادت ترتیب صحیح مسلم درائم مرتبہ کی ابی داود دی سلورم مرتبہ کی نسائی دا تینزم مرتبہ کی ترمیزی دا
شپږم مرتبه کې ابن ماجه دا په شپږمه درجه کې او درجات امام ابو داود دا په نسائی باندې مقدم ده. امام ابو داود په دریمه درجه کې د دې مرتبه په نسائی مقدم ده. ولې؟ ځکه نسائی او ترمذی دا دواړه شاګردان د امام ابو داود، دا د امام ابو داود شاګردان دي، نو ځکه د ابو داود درجه په دې باندې مقدم ده. ما ته ویلي دا په د جمهورو محدثینو باندې، لیکن شیخ انور شاه کشمیری رحمه الله وایي چې نسائی مقدم ده په ابو داود باندې. دا یو دلیل وي نسائی ولې مقدم ده په ابو داود باندې. دا وایي د هغې وجه دا ده چې امام نسائی نقل د احادیثو کوي د طبقې رابعې نه انتخابا. بیا امام نسائی څه وایي؟ أن هذه الأحاديث صحاح كلها. سنوريك تبقينا روايات نقل کی بيوي أن هذه الحديث صحاح كلها. دغه أحاديث جماعة نقل کړي دا ټول صحیح أحاديث. او امام ابو داود چې روایات نقل کی طبقه رابعینا بیا سوي بأن هذه الحديث معمول بها. دا أحاديث معمول بها دي. حدیث معمول دریوالو لپاره یعنی حدیث حسن صحیح ضعیف دریوالو ته شامل دي. دا عام دی دریوالو ته شامل دي. کچېرې یو حدیث ضعیف مقابل کې حدیث صحیح نه وي بیا په ضعیف روایت باندې عمل کول درست دي. په دې د امام ابو داود باندې ځکه دا معمول بها دی. خو د امام نسائی په دې باندې په ضعیف حدیث باندې عمل کول درست نه دي. ولې هغه صحیح کړه دا صحیح دی چې حدیث ضعیف په هغه باندې عمل کوي. د امام ابو داود په دې باندې په ضعیف حدیث باندې عمل کوي. نو ځکه شان مشای کشمیری رحمه الله وایي چې درجات نسائی دا مقدم ده په ابو داود باندې. ولې؟ ځکه چې نسائی ورته صحاح کړه وایي او امام ابو داود ورته معمول بها وي او حدیث معمول بها. نو هغې باندې مقابل د حدیث صحیح کتاب داسې وي چې د ضعیف حدیث صحیح حدیث نه وي په ضعیف حدیث باندې هم عمل دا کېدلی شي. نو ځکه وایي دا مقدم ده. لیکن د جمهور محدثینو په نیت باندې امام ابو داود دا مقدم دی درجه د ابو داود په چا باندې؟ په نسائی باندې. نو تاسو په خپله د دې وضاحت وشو. اول درجه د چا شو؟ امام بخاری. تکونه معلومي. دویمه درجه د چا شو؟ امام مسلم. دریمه درجه ابو داود. په نیت د جمهور محدثینو باندې ځکه شان وشان کشمیر نه اختلاف کړی. او څلورمه درجه نسائی. پنځمه درجه ترمذی. او شپږمه درجه ابن ماجه. همدې باندې بس بهر ملګرو باندې هغه د لږ لږ وایو. ابو داود دواړه بېلتون کې هم لږ لږ وایو ځکه څو چې دا ورځ دي پکې دا بحث وکړو